زم تاسو قربا ساجد محمود خان پروګرام د نن سوال سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ دی د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګرانو اوریدونکو، زموږ دا پروګرام تاسو د ژوند معاشي، سیاسي، سماجي مسایلو باندې یو پروګرام وي. دغه اکثر موږ داسې مسایل کوو چې هغې باندې ډېر سنجیدګۍ سره غور کول پکار وي. تاسو ته داسې لګي چې داسې یو موضوع تاسو سره شته چې په هغې باندې موږ پروګرام وکړو یا خبرې وکړو یا داسې یو ایکسپرټ وغواړو، نو تاسو موږ ته خپل رایه راکولی شئ او سجیشن هم راکولی شئ. ګرانو اورېدونکو، تاسو به کتلي وي چې ډېرې پیشې زموږ په ملک کې داسې دي چې د هغې دپاره یو خاص قسم تعلیم، ټریننګ ضرورت وي او هغې نه بغیر هغه پیشه ډېر ښه طریقې سره نشي یو کس اختیار کولی. خو هغې باوجود موږ وینو چې زموږ په ملک کې ډېر خلک داسې وي چې هغې سره پیشاورانه تعلیم نه وي یا باقاعده څه قسم تعلیم خو نه وي، بیا هم هغې پیشې ته ورشي او هغه پیشه کې لګیایي کار کوي. هغې سره دوه مسایل، یو خو دته ذاتي نقصان هم کېږي او دویم دغه پیشه ورسره هم بدنامېږي. چې کله موږ یو کار په پروفیشنل طریقه باندې نه کوو او پیشاورانه تعلیم کمې وي موږ سره یا داسې د یو ټریننګ کمې وي، نو هغه کار ډېر ښه طریقې باندې نه کېږي. همدغه سلسله کې نن موږ پروګرام ارینج کړی دی چې زموږ ډېر ملګري جرنالیزم فیلډ سره ټچ دي او جرنالیزم کې مختلف شعبو کې بیا خپل خدمات سره انجام ورکوي. خو موږ ګورو چې ډېر داسې ملګري دي چې هغې سره پیشاورانه تعلیم کمې وي، نو هغې نتیجه دا وځي چې بیا هغې پروفیشنل طریقه باندې رپورټینګ هم نه کوي او پروفیشنل طریقه باندې جرنالیزم هم نه فالو کوي. دې دپاره ضروري دا ده چې موږ سره د پروفیشنل تعلیم وي، ټریننګ وي او موږ چې څه خاص هدف ولرو سو هغې نه پس دې فیلډ ته راشو او کار شروع کړو. زموږ نننی میلمه د مردان پریس کلب جنرال سیکرټري هم پاتې شوی دی، بطور ممبر هم کار کړی دی. جناب عبدالستار خان، ټول ناول خو موږ تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مننه ساجد صاحب، خوشحاله اوسئ. ټول ناول خو به زه تاسو نه بنیادي سوال دا کوم چې جرنالیزم څه څیز دی؟ ساجد صاحب ډېره مننه. او زه دا ستاسو دا کوم ستړی چې دا یا کوشش هم کړی دی چې خپل اورېدونکو ته هغه شی تاسو یا مخې ته کړئ، خاص کر په جرنالیزم باندې چې کېږي چې خلکو پوه شي په دې اړه باندې. دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده، ډېره ښه ټاپک مو ایښی دی. ساجد صاحب، د جرنالیزم ویل په ساده پښتو کې به موږ وایو چې صحافت یا موږ ته چې کوم خبریال لګیا دي، پښتو کې ورته موږ چې د جرنالیسټ وایي خبریال لګیا دي چې هغه خپل ولس ته د علاقې یا هغه د نړیوال سطح باندې یا د ملکي سطح باندې هغه خبرونه، هغه خبرتیا یا هغه معاملاتو نه خپل خلک خبرول، هغوی ته د په ژوند کې اسانۍ راوستلو لپاره هغې ته جرنالیست د هغه کار دی چې هغه به لګیایي د ننني چې څه کېږي چې هغه خپل ولس ته مخې ته راولي، څه مسایل دي، څه خبرې دي، خپل واکدارانو ته مخې ته کېږدي. نو په ساده پښتو کې به زه تاسو دا وایم چې دغه د صحافت چې د هغې دپاره بیا صحافي لګیایي خپل تګ و دو کوي، رپورټینګ چې موږ ته څه وایو، موږ ځینې شیزونه موږ ټول په انګلیش او په اردو کې ویلي دي، نو په پښتو کې موږ دا وایو چې هغه نوي شیزونه، نوي رپورټ، نوي خبرې، هغه د زموږ د مختلف د ژوندګۍ د پهلو سره چې تعلق ساتي چې مخې ته راوړو او هغې نه موږ خبر کړو، ولس هم خبر کړو، واکدار هم خبر کړو، چاته څه مسایل دي چې هغه مخکې راوړو او د کوشش دا چې کړه مې هواري چې د خلکو دا تاسو چې کوم یو ذمواري په یو ریپورټر یا یو جرنالیست باندې ورواچوله چې دې به خبر رسي، نو آیا د دې دپاره تاسو دا ګڼئ چې تعلیم یا پیشاورانه تعلیم شو یا په داسې عام ایجوکیشن شو، د هغې څه اهمیت شته یا ضروري دی؟ ساجد صاحب، دا خو د ډېر اهم سوال وکړو. صحافت، موږ د صحافت نه هټ کړ که موږ لږ وروستو لاړ شو د خپل وخت کې، نو مخکې به لسم ډېر غټ تعلیم ګڼلی کېدل، چونکې آبادي هم کمه وه، ادارې هم دومره نه وې او د خلکو څه وسایل هم داسې کم وو چې به مخکې لګې. نو لسم سبق به وایو چې صحافیان که موږ ګورو چې کوم بوډاګان او د 50 کلونه سیوا عمر یې نه یې که ته ګورې اکثر به لسم خو د هغه دونه تجربه وشوه چې هغه د غټو ډیګري هولډر هغه استادان دي که نه، هغې به هم بیا باقاعده تربیت اخیسته، بیا داسې انټر راغې، بیا ګریجویشن شو او اوس ماسټر، اوس MS او PhD. نو سبق لاول خو د جرنالیزم سبق دا ډېر ضروري دی، پیشاور ته ډیګري واسطه، پروفیشنل ډیګري د واسطه، بیا د هغې نه علاوه کم از کم ماسټر ډیګري دا د یو جرنالیست لپاره په نن وخت کې ضروري ده، داسې ضروري ده چې د دې نه بغیر چلېدل ګرانه ده.
هغه ته هم مشکلات دي او پیشه کې هم مشکلات دي، اداره به هم د مختلفو دغه سره ښکار کېږي. ځکه چې کوم جدید وخت را روان دا موږ وخت سره تیریږو روان یو، نو داسې طریقې سره ریپورټینګ دی، په داسې طریقې سره هغه کول دي یا خبرونه لیکل دي یا د هغې سره چې هغه ستا ښه تعلیم نه نو هغه ریپورټ کول ګران دي. اوس که موږ دې ته ګورو چې ولې سینیر جرنالست دی خو په میټریک کې دی، میټریک کې ویلی یا هغه اف ای ده یا د هغه بی ای ده، نو دا به زمونږ یو غلط سوچ چې خو د هغه شاته که هغه میټریک په هغې وخت کې کړی نو د هغه 13 کاله 15 کاله د صحافت سره پاتې شوي دي او هغه ټیکنیکس هغه د هغې چې کوم رولز دي د هغې سره هغه زده کړي ده او هغه نورو ته هم ښودلي. که چېرې په هغې وخت کې د چا میټریک او یا سبق کم و خو هغه دغه نه فالو کول نه شاته شوی دی، هغه پیشه بدنامولو سبب جوړ شوی و، هغه ادارو لرې کړی دی. اوس چې کوم تاسو وینئ په زرګونو تعداد به ته ویم چې هر کال جرنالست د پروفیشنل ډیګرۍ اخلي په ملک کې. هغه اوس مخکې به ایم ای وه چې هغې ته به ماسټر اف آرټس په جرنالیزم کې وی، اوس بی ایس راغلی چې 4 کاله هغه ویل کېږي د اف ای اف سی نه پس یا د انټر نه پس. نو دا خو ډېره ضروري ده. اوس ادارې هم کوشش کوي چې نوي کسان هغه پروفیشنل ډیګري هولډر وي، که زوړ د ایکسپیرینس دی هغه ماسټر په بل ځای کې کړی دی نو بیا هم هغه ته توجه ورکوي، خو که نوی دی نو هغه پروفیشنل ډیګري هولډرز ته توجه ورکوي، ترجیح ورکوي، ځکه چې هغوی ادارو ته هغوی ویني چې د پروفیشنل ډیګري ده ورسره نو دی به مونږ ته نه به هم ځان له نو به ادارې له د څه نقصان یا د بدنامۍ سبب نه جوړېږي. د په کتابي شکل کې د جرنالیزم رولز ویلي دي، د هغې د قواعدو نه خبر دی، د هغې به مو ایتکس نه خبر دی، څه طریقې سره به زه ریپورټینګ کوم، څنګه به کوم. نو هغه یو د مدرسې نه هغه راغی. مونږ رالو مثال مونږ 15-14 کال ایکسپیرینس به شوي نو مونږ به دغه رو زده کړی، خو چې کله اوس دا بی ایس او دا ماسټر دا وکړو نو هغه هغلته په کتابونو کې وویل عملي زندګۍ ته راعملي کوي، بیا سینیر هغه ګایډ کوي او روان یې خپل هغه سینیر چې دي هغه به مخ په وړاندې بوځي. نو ډیګري یا ماسټر ډیګري یا جرنالیزم پروفیشنل ډیګري دا ډېره ضروري ده، هم د جرنالیزم د صحافت د پیشې دپاره او هم د ادارو دپاره او موږ دا وایو چې هم ملکي سطح باندې که چېرې یو جرنالیست نه دی پوه نو هغه د ملک هم داسې یا داسې ریپورټینګ وکړي چې د هغه د ژوند هم خطر سبب جوړ شي، د علاقې بدنامي جوړ شي، د ادارې بدنامي جوړ شي. نو دا خو ډېر ضروري دی چې هغه دی کم از کم جرنالیزم ډیګري ورسره یا ماسټر ډیګري د نور تعلیم کې ورسره تربیت دا ډېر ضروري دی. تا څنګه خبر وکړه چې مخکې به دومره تعلیم نه و خو هغې باوجود ډېر خلک چې وو هغوی د خپل ایکسپیرینس په بیس باندې ډېر ښه کامیابه جرنالیست ثابت شوي دي. اوس چونکې موږ ګورو زموږ په ملک کې په علاقه کې پښتونخوا کې هم داسې تعلیمي ادارې شته چې د جرنالیزم حوالې سره مختلف ډیګرۍ ورکوي کوي او داسې هلکان ځینې شته چې هغوی جرنالیزم ډیګري ورسره وي، خو هغې باوجود موږ ګورو چې بعض وخت انپروفیشنل طریقې سره جرنالیزم کېږي. نو د دې څه وجوهات دي بیا؟ حاجي صاحب دا بخښنه به غواړم صحافیانو، چونکې زه خپل هم صحافي یم، جرنالیست یم او ملکي او غیر ملکي ادارو سره ریپورټینګ یې لیکم. موږ ګورو نو په دې سوسایټۍ کې ځینې زموږ د فیلډ کې داسې خلک راغلي هم دي، دې نه به موږ انکار نه کوو، دې خبرې نه به موږ انکار نه کوو صحافیان چې هغوی څه نور مقاصد هم وي، څه مفادي سیاسي صحافت سره تړلي نور څه دغه هر فیلډ کې داسې خلک موجود شته. نو په دې کې هم زموږ دا بدقسمتي ده چې شته پکې هغې ته ځینې خلک کاپي کوي او زر یو تاسو وګورئ سوشل میډیا ته زه به لاړ شم چې سوشل میډیا راغله، سوشل میډیا راغله نو موږ خو دغلته زموږ دا هم بدقسمتي ده چې موږ سوشل میډیا استعمال باندې نه پوهېږو چې څه طریقې سره به استعمالېږو او موږ یو په فیسبوک او په څه چینل جوړ کړو او مایک مو راواغسته او زه رالم تاسو ته مې مایک ونیو او بیا که په هره طریقه هغه تپوس کوم، هر څه تپوس چې کوم او چې څنګه مې وویل او څه کومه او ستا سره یا زما څه مقاصد دي شاته، نو هغه مونږ وینو چې هغه د لاسه دا شعبه بدنامه شوه. چې یو سړی صحافتي شوق لري چې به زه صحافت کوم، زه غواړم چې زه د خپل ولس خدمت وکړم، زه غواړم چې زه د ملک د علاقې خدمت وکړم، زه غواړم چې یاره دلته څه مسلې دي چې هر اوچتې کړم، یا زما یو مایند دی چې یاره زه دا پیغام یا دا بهتري په دې سوسایټۍ کې بهتري راوستلو کوشش کوم، نو دا زه صحافتي طریقې سره دا ادا کول غواړم. نو پکار دا که زما د جرنالیزم سبق نه دی ویلی
او زه ما ګریجویشن کړی ماستر مې کړی نو چې زه بیا جرنالستانو سره کینم او زه د هغوی نه زده کړه وکړم چې زه به یو ریپورټ څنګه جوړوم، زه به د چا نه انټرویو څنګه اخلم، زه به لیکل څنګه کوم، زه به څه طریقې سره یو خبر جوړوم. خپل حدود درته خپل حدود ماته زده دي. د جرنالیزم ایتکس څه دي؟ وایي زه چا له ورتلی شم، چا له نه شم ورتلی، چا نه څه تپوس کولی شم، چا نه نه شم کولی. نو که چېرې دا بیا ضروري دي د هغه سړي دپاره چې شوق لري. که ډیګري هغه نه اخیستې چې وایي زه ادارې ته نه ځم، ټایم نشته، عمر مې دا دی یاسې او زه بیا هم صحافت شوق لرم نو او یا ادارې سره کار کول غواړم نو هغه له ضروري دي ساجد صاحب چې هغه تربیت واخلي. هغه به دا دې نه ګڼي چې زمونږ حامد میر ته وګوري او سلیم صافي ته وګوري او جاوید چودھري ته وګوري، طلعت ته وګوري او بیچاره زه مسالم او بس اوس هغه شان پیښې شروع کړم. نو دا به زمونږ یو غلطي وي او دا د دې د لاسه سره که تاسو وګورئ فیلډ هم بدنام شوی دی. بیا زموږ سوسایټۍ کې دا یو کمزوري ناپوهتیا هم ووایه، تعلیم کمې هم ووایه چې هغوی ټول یو شان صحافیان ګڼي، میډیا وی والا راغلي وو که نه. نو چې موږ لاړ شو نو موږ هغه ته څه نه وایو، زه خیر دی خو خاندو خپلو کې چې میډیا والا څوک راغلي وو. نو هغه که ما ته کوم چینل نوم یاد خو یاد دي کې بس هغه له راغلي وو. نو موږ وایي زه یاره بس ټیک ته راغلي وو، هغه سره خو دا په سر نه لګو خو موږ خاندو چې یاره. نو بیا هغه چې ایکسپلین کړي چې دا یې راته ووایي او داسې وشو او دا هم دغه دی چې مطالبه یې وکړي او څه او څه. نو د دې د لاسه دا یو غټ ایشوز دي. نو پکار ده چې د دې زمونږ په صوبایي سطح او که تنظیمي سطح باندې چې د دې یو مونږ رکاوټ یا دا کسان پوه کړو. کوشش وروم دی چې دا کسانو ته ګایډلاین ورکړي چې وایي د جرنالیزم دا ایتکس دي دا فالو کوئ. بېشکه تاسو کار کوئ، تاسو کار نه څوک هم نه منې کوي. که سوشل میډیا پلیټفارم دی سره سوشل میډیا پلیټفارم استعمالوئ، خو تاسو سره چې کوم قواعد دي کوم د خلکو مونږ به دا وایو چې د هغه ته سیکریسي ده یا د هغه پرایویسي ده هغه چیړلو اجازت صحافت کې نشته دی. تا ته دا اجازت نشته چې ته به دا قسم کوېسچن کې دا قسم خبرې به کې یا به هغه له په دې طریقه ورځې. نو پکار ده چې دغه خلک کوي دي شوق دی بالکل ښه خبره ده. نو پکار دي چې دغه شیزونه اوچت شي په سوشل میډیا مسالې اوچت شي. کوم ځای ته د میډیا د غټو ادارو اپروچ نشته دوی اوچت کړي ښه خبره ده خو چې دوی هغه پروفیشنل طریقه فالو کړي. نو دې کې ستاسو چې په خپله هم د ډسټرکټ په سطح باندې یو پریس کلب جنرال سیکرټري پاتې شوي. بالکل. نو تاسو څومره الزام ځان له ورکوئ چې دې کې څومره ستاسو غلطي ده چې تاسو خلکو له ټریننګ نه دي ورکړي یا هغه سټوډنټس چې کوم په یونیورسټیو کې کالجونو کې دي هغوی تاسو ته درځي یا ستاسو په علاقه کې دي نو یا د دې څه کردار کیدی شي د پریس کلب؟ پریس کلب ډېر غټ مهم رول لري په موږ وایي ضلع په سطح موږ مردان پریس کلب دی زموږ چې کوم په شمسي روډ باندې د هغې یو زموږ صوبایي حکومت موږ له یو ښه بهترین بلډینګ جوړ کړی دی. هلته زموږ ممبرس چې دي د هغوی جرنالسټان دي، سینیر جرنالسټان دي، نیشنل او انټرنیشنل ادارو سره هغوی ریپورټینګ کوي. په هغې کې دي هر کال زموږ د هغې باقاعده جمهوري طریقې سره الیکشن کېږي، کابینه جوړېږي، دا ممبرشپ دا پروسس کېږي. نور د علاقې دی کې بیا پریس کلب رول تاسو نو پریس کلب ډېر غټ رول لري مهم. هغوی دلته د خلکو څه مسایل راځي د پریس کلب په پلیټفارم باندې هغوی د میډیا په ترو رسوي حکومت ته، هغه ادارو ته چې کوم ادارو نه هغوی ته مسایل دي هغه مسلې حل شي. دا د پریس کلب یو غټ رول دی. کوشش د پریس کلب د هغې د ممبرز دي چې په سوسایټۍ کې چې څه داسې کړنې دي یا هلته هغې کې د اویرنس راوستو څه ضرورت دی د پریس کلب د پلیټفارم په ترو باندې جرنالسټان لګیایي او هغه کوشش کوي چې هغه مسلې حل شي او هغه اویرنس خبرتیا راشي. دویمه خبره تاسو وکړه د سټوډنټس د ټریننګز. نو واقعي د پریس کلب کې داسې څه ارینجمنټ نشته چې سټوډنټس ته ټریننګز ورکړي چېرې یا دلته به طلبا راځي. خو زه به دا ووایم ساجد صاحب پروفیشنل ډیګري چې څوک اخلي جرنالیزم کې نو هغې کې هم لږ شان دی چې ډېر کم کسان تاسو خپله واقع دی چې هغوی شوق لري چې موږ جرنالیسټ جوړ شو. نو هغوی راځي زما غوندې یا زموږ بل ملګري یا بل ملګري سره هغې رابطې وساتي چې څوک چې راځو موږ سره موږ به تاسو سره کینو او موږ به ستاسو نه څه زده کړو. نو دا به زه ستاسو د پروګرام په وساطت سره هغوی ته دا پیغام ورکوم چې هغوی د بلا ججک بلا څه خو په خطر بلا څه داسې موږ به وایو چې اقربا پرور یا د چا په ریفرنس هغې راتلی شي. که زه ناست یم په پریس کلب کې
زما بل ملګری ناست دي، زما کابینټ عہدیدار ناست دي، هغوی سره هغوی خپل چې هغوی ته ایشوز دي، څه مسلې دي، هغه هغوی ته کېښودی شي یا د هغوی نه د زده کړې دا کولی شي. دلته چونکې زه به یو خبر دا وکړم چې ضلعې په لیول باندې زموږ په مردان کې یو اداره نشته چې هغه اخبار وباسي، اخبار دغه ځای نه چاپ کېږي یا چینل دی. لکه اوس پېښور کې زموږ د ریجنل کې څونه اخبارونه دي د صوبې پېښور کې د دفاتر دي، دفترونه په پېښور کې دي چې هغوی ته مواقع زیاتې میلاوېږي. نو که چېرې دلته یو جرنلسټ چې هلته نشي تللی یا سټوډنټ هغه ډګري واخیستله، هغه بي ایس وکړو، چونکې بي ایس یا ایم ای وکړه، او هغه وایي چې زه ورسره د خپل زده کړه م وکړم او زه نشم تللی یا نشم افورډ کولی، نو بېشکه راتلی شي. که زه د نورو ملګرو ذموار نه علم، زه خپل علم چې څونه ملګري راځي، څونه زموږ کشران راځي، دا به زموږ دپاره د اعزاز خبرې سادي صاحب چې هغه موږ هغه ته یو دوه ټکي وښیو او هغه ته ګایډلاینز وښیو او هغه ته زموږ چې څه زده دي چې هغو سره شیر کړو. یو سوال بل زما ذهن کې راځي چې ستاسو په جرنالیزم فیلډ کې چې کله موږ وګورو، په مردان کې وګورئ، ایون پېښور کې موږ وګورو، نو زنانو تعداد ډېر زیات کم دی. نو آیا دا څه وجه ده؟ دا د دې فیلډ ته راځي نه که نه دلته کې سوټیبل ماحول نشته؟ دلته مختلف عوامل دي ساجي صاحب په دې باندې. اول خو زه تاسو نه دا ته اوس ستاسو په پریس کلب کې څومره زنانې دي؟ نشته چې زنانه نشته، یو هم نشته. نشته ډېره ده. موږ به دا وایو چې که افسوس وي او که اوس نه راځي دلچسپي د چا نشته، د هغې دوه درې مسلې دي دلته. ټوله غټه مسله خو به زه دا وګڼم چې فاینانشل هم مسله ده. فاینانشل مسله دا ده ساجي صاحب چې دلته ادارو زه فریلانس رپورټر یم، نو زه هغې ادارې سره رپورټینګ کوم چې ما ته هغوی په رپورټ باندې موږ هم صحافیان خو به هم څه خو به خوري که نه، دې سوسایټۍ کې به ژوند تېروو، دلته به موږ خپل ځان لدا کوو. نو زموږ به کوشش دی چې موږ هغې ادارو سره وتړلی شو چې هغوی موږ ته هم څه سیلریز راکوي. سیلریز نه پر رپورټ د حساب موږ ته څه د هغې نه موږ ته څه جنریټ کېږي. نو موږ خپل ماشومان او کورنۍ به په هغې باندې ساتو. په ضلعي لیول باندې دا مې چې یو صحافي لګوي په سایډ ورسره څه روزګار هم کوي. د مجبورۍ د وجې دی چې ادارو نه موږ دغه نه شو صحافت هم سره جاري وساتو. نو دلته کې دا هم ده چې زموږ ادارې، زموږ میډیا ارګنایزیشنز په ضلعي په رپورټر هغومره توجه نه ساتي چې زه دلته رپورټر والم یا فیمیل والم یا میل والم چې هغه ته زه دونه سیلري ورکړم چې هغه پې خپل روزمره زندگی تېروي. دا هم زموږ ډېرې کمې ډېر بس چند ادارې ګنې په نش برابر دي. نو فیمیل ته یو دا لوی هارډلز دی. سیکنډ زموږ تاسو ته په دې سوسایټۍ کې میل زموږ صحافت کول ډېر ګران دي. میل ته بلا هارډلز دي، د سوسایټۍ مختلف نو فیمیل ته ډیفینیټلی زیات دي. اوس پېښور کې دي هم کم دي. که بیا لاړ شو موږ اسلام آباد کې سیوا دي، لږ لاهور کې هم دي خو دومره هم نه دي چې زه وایم چې بس هلته فل فلیج نه، هلته هم کم یو مسایل شته. زموږ سوسایټۍ کې هغومره لچک نشته د صحافي دپاره چې هغه شانه رپورټینګ کوي. بیا هم بلا هارډلز دي. یو اهم سوال چې کوم ډېر ضروري زه ګڼم تاسو نه، د یو ښه صحافي او هغه صحافي چې کوم د صحافت په اصولو باندې صحافت کوي، د هغه نه یو معاشرې ته، یو کمیونټي ته یا یو ملک ته څه فایده رسېدی شي؟ ساجد صاحب زه به وایم چې د دې پروګرام ډېر مهم سوال تاسو وکړو. صحافت تاسې شی چې د دې بنیاد دا دی، د دې مقصد دا دی چې ته به د دې نه به خیر خورو مونږه، د دې نه به مونږه سوسایټۍ کې به مونږ دې ته خلکو ته فایدې رسو. نو د هغه صحافي ښه صحافي دی او هغه ښه پروفیشنل صحافي دی چې هغه په یو ښه طریقې سره رپورټینګ وکړي. مطلب مې زما مقصد دا دی چې بیلنس رپورټینګ کوي او هغه معاشرې ته هغې دغه نه خبرې خلک چې کوم مسایل دي، کوم د خلکو ایشوز دي راوچتي، کوم د ادارو څه مسایل دي، او بیا په خلکو کې د هغې شیزونو خبرتیا. لکه زه به نن وایم چې کرونا ده، کرونا وبا خورا روانه ده. نو د کرونا وبا د جرنالیست تاسو ګورئ مهم رول ادا کوي. لګیا دی په خلکو. تاسو مونږ د ریډیو پښتونخوا نه څونه پروګرامونه کېږي چې د هغې ستاینه په قامي سطح باندې وشوه چې یاره زموږ د پښتونخوا ریډیو مردان یو ښه رول پلی کړو، ډاکټرز راغواړي. نو دا د صحافي کار دی چې هغه لګیا دی چې هغه خلکو ته د دغې وبا یا د داسې نورو مسایلو نه هغه خبرئ چې دی به څنګه ځان د دې نه بچ کوي، دی به څه طریقې سره د دې
وبا نه به نور خلک بچ کوي او نقصان یې څه دی که د ځان بچ نه کړو نو دته به نقصان څه رسي بل د دې نه هم خبرې چې یاره دا وبا څونه خوره شوه خلکو ته دا ذهن ته رسي چې یاره دا وبا څونه خوره شوه څونه د دې نه خلک متاثره شو د دې نه څونه خلک مړینه وشوه د دې نه څونه په هسپتال کې دي نو دا د یو ښه صحابي کار چې په یو پازیټیو شکل کې یو په مثبت یو په ښه طریقې سره خلکو ته هغه پیغام ورسوي نو د ده کار د یو ښه صحابي د یو پروفیشنل صحابي کار دی چې دی به په سوسایټۍ کې خیر خوري دی به پینک یا دی به دغه نه سنسنیخیزي او دی به هلته معاشره کې د تباهۍ او دغه سبب نه جوړي او دا کم چې کوي نو زما په خیال دا ان ایتیکل ریپورټینګ دی زه خپل دا وایم دا چې سره صحافتي رولز دي چې هغه په معاشره کې یو داسې ریپورټ یو داسې طریقې سره کېږي چې چا توهین پکې وشي د چا یا ذات یا صنف یا هر دغه ته چې هغه ته نقصان رسي یو څوک پکې ټارګټ کېږي نو دا د ایتکس خلاف دی او هغه صحافي نشي کېدی چې د معاشرې دپاره یا موږ چې د دې سره معاشرې ته خیر ورسوي ته نقصان رسي نو صحافي له پکار چې په بیلنس ریپورټینګ ایکوریټ صحیح انفارمیشن که هغه فګر په شکل کې که خبر په شکل کې چې هغې کې هم څه غلطي نه چې خلک په صحافت هم ټرسټ پیدا وي چې ماته یو میډیا ریپورټر دا خبر راورسوه دا خبره درست ده نو د شعبې یا د فیلډ هم یو عزت بحال دی او د صحافي هم عزت بحال وي زمونږ د پروګرام بنیادي مقصد چونکې دا دی چې کم هلکان جنکۍ دې فیلډ ته راتلل غواړي کم طالب علم دي هغوی د فیلډ سلیکشن کول غواړي نو هغوی ته موږ معلومات ورکړو دې باره کې چې د دې جرنالیزم څه څیز دی د دې څه کردار وي د دې ایتھکس دي د دې حوالې سره مختلف خبرې وکړو خو فرض کړه چې زه تاسو نه دا تپوس وکړم چې پاکستان کې یا په پښتونخوا کې تاسو د یو صحافي یا د صحافت مستقبل څنګه وینئ نو زموږ د ملک یا د خیبر پښتونخوا په سطح باندې ساجد صاحب د صحافت مستقبل خو ښه دی ډېر خبرنامه یو ځکه چې مختلف معاشي لحاظ سره ادارې دغه دي خو ډېر یو ښه مهم رول لوبوي سوسایټۍ کې ډېر مهم رول لوبوي یو صحافي که تاسو وی هلکان جنکۍ بالکل د فیلډ ته راشي بالکل دې هم دا جوین کوي که چېرې صحافیان نه نو خلک به هم بلا مسایلو سره مخ وي او حکومت به هم بلا مسایلو سره مخ وي که موږ وایو چې میډیا کمزوري شي نو د هغې به ډېر غټ نقصان یې په هر لحاظ سره یو د برج کردار ادا کوي د یو پلر دی د ګورنمنټ د سرکار او د عوامو په منځ کې نو د دې مستقبل روښانه دی او صحافیان کوشش کوي چې دا روښانه پاتې کړي دا تنظیمونه په هغې سطح لګیا دي حکومتي هم لګیا دي په هغه سطح باندې د تنظیمونو سره د پریس کلبو سره هغه شان امدادونه کوي چې هر دا ادارې قایم وي او د صحافتي ادارو له هم زموږ چېرې پکار دي چې نوي کسان یا نوي جرنلسټان هغه انکریج کوي او هغه ځان سره ځای کوي نو دې سره به زموږ چې کوم نوي کول دي نوي جنریشن دي تکړه نور هم انرجیټیک وي هغه په نسبت زما یا د زما د نور سینیرز هغه ځایونو ته هغه شان نشي دا کوم چې رسېدله وړه زور هغه نوي کسان هغه سټیل نوي انرژي پکې ټیلنټ پکې زیات دي نوي خبره فرش بلډ وي نو هغه نور هم هغه شان د صحافتي د خدمات ښه طریقې سره ادا کولی شي او د صحافت شعبې هغه چې د پرمختګ دپاره کوم کارونه دي هغه جاري ساتلی شي ستار صاحب ډېره مننه تاسو زموږ پروګرام ته راغلئ پروګرام کې شرکت وکړو ګران اورېدونکو تاسو د نن پروګرام د صحافت باره کې واورېدو زه به دا ویل غواړم چې څومره هم زموږ طالب علم دی یا کم سټوډنټس دي هغه دې ته راتلل غواړي دې فیلډ ته راتلل غواړي نو هغوی له پکار دا دی چې د دې ټولو خبرو د خیال وساتي او خپل شوق ته خو دې مګوري کو فرض کړه د دې شوق د صحافت سره وي نو دوی له دې فیلډ ته ضرور راتلل پکار دي او چونکې زموږ د ملک نصف آبادي چې دا په زنانو باندې مشتمل ده نو داسې جنکو له هم راتلل پکار دي داسې زنانو له راتلل پکار دي چې هغوی ته دا ښکاري چې هغوی په دې فیلډ کې ډېر ښه کردار ادا کولی شي نو کم از کم زموږ د نصف آبادۍ اواز به په میډیا باندې موجود وي او هغوی به خپل میسیج ورکولی شي را روان پروګرام پر اجازت غواړو د الله په امان